ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله دغه سلسله جاري ساتلې ده. زه د دولت خان حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم. الله پاک دې ولې عزتونه ورکړي، الله دې په بچو خوشحاله کړي چې د هغه په وجه باندې دا تورسرې او دا کونډې که چا چې خاوندان مړه شوي وي هغوی ته څه ناڅه میلاویږي. زه د کلیم صاحب ډېره زیاته مننه کوم. یو بل ورور موږ ته 100,000 روپۍ رالیږلې وې، په هغه 100,000 روپیو باندې موږ هم ډېر زیات کار وکړو، ډېر خلک پرې مستفید شو د روجو د چڼې په شکل کې. ښه لکه نن سبا په 395 روپۍ باندې کیلو چڼه ده، نو ډېره ګرانه ده. خو دا نظام الله پاک چلی زمو ستا کار نه دی. خو چې کم خلکو له خدای پاک ورکړې ده نو خو ما سره ډېر څه پانډ وکړه نه، نو ما به دې خلکو له ډېر څه ورکول. لکه دا زنانه ته کوم ځای نه راغلې مورې؟ کلیاس نه. ستا څو بچي دي؟ اووه. څویم ځل دی؟ زه په ړومبي ځل راغلم. په ړومبي ځل. اووه بچو کې څو ګټه وټه نه کوي؟ نه ټول دغه دي، واړه دي. واړه دي. ښه تاسو جي؟ مونږ خو چې دی دا سویم ځل دی چې راځو، هر کال راځو. داسې هم چې راشو نو تا مونږ ته شنې ولیږلې او بس زمونږ خو ماشومان یو خاوند بیمار دی چې راشو نو ته مونږ سره ښه لاس کوې او چې تا پسې څوک دغه کړي الله پاک دې په ځانونه اخته کړي. کور کې مته خیرې کوو اوس یې مرته کوو. د څومره وخت نه راځئ جي؟ 4 کالونه وکړي. 4 کالونه. 4 کالونه. دې ځای نه ورته څه میلاو شوي؟ میلاو شوي روکي. ما د ماشومان ورسره دې له دې کپړې هم ورکړي دي، سپلې دې مله ورکړي دي. او اوس وخت کې چې دی نو زه تا جوړه شویم خاوند ته مې ویل تاسو پسې چل بوزم چې قرضدارې شوې ډېر یم چې دې ورور ته مې موږ لږ فریاد وکړو چې ته موږ سره لږ مدد وکړي او انشاءالله مدد به راسره کوې. کړی دې مې دې راسره اوس پر مې راسره ورور دې مې راکړي دي، هر یو څیز دې راله راکړی. دا ګرانو کتونکو دا بعضې خبرې زموږ نه هېرېږي چې خلک موږ له د کم کلونو نه راځي، څنګه راځي. خو دا اوس مې دوی ته خبره کوله چې ما اوس پکې له انتخاباتو ته م ولاړو الیکشن ته، نو الحمدلله دې زنانو سره تېرو 10 کالو راسي چې دا پکې 4 کالو نه راځي. دې خاوند ما ته یاد شي چې په ډانګورو به راته داسې بالکل په ډانګورو به راته تا موږ سره ډېر دا یو سلسله روانه ده. دا واله اورې دا م واله دا سلسله به انشاءالله مخ په وړاندې بوځو. دا ونیسه دا م ونیسه ځئ. ښه ځئ دې خواته ودرېږئ. ښه مورې ته خپله قصه وکړې خلکو؟ زه زما په لوڼو یې تعلیم کړی دی، زما لوڼو له قرآن مجیدونه هدیه کړي دي. زما دا 6 کال دی، ما له کور له کرۍ راکوي، زما بچو له جامې لي، زما بچو چې څه نعمت د خدای تعالی هغه لبخان ورکوي. څوک چې زما په دې بچي پورې دا خندا کوي الله دې ورپورې خندا وکړي. زما لوڼه عالمانې دي، ماشومانې وي او اوس عالمانې دي، شکر دی. قرآن مجیدونو پورې سکولونه یې پې وي او هر څه یې پې وکړل. الله دې دې وزونه یو په دوه ورکړي. او دا زموږ 6 کال دی چې راځو او موږ سره مې دا زوی مدد کوي. الله دې ورسره مدد وکړي او الله تعالی دې غرق پر کړي چې زما بچو پسې څوک دغه کوي. ښې خورو ښې سکو ښه اغوندو یې ښار سره هله راکوي. لکه تا چې کومه خبره وکړه نغدې پیسې د کور کرۍ او د کور کرۍ لاله راکوي، د کور بچو له لاله د مشینونه یې راکړي دي، بچو له نغدې لاله راکړي دي، ډاکټرانو له یې راکړي دي، په بچو مې تعلیمونه کړي دي. بچې اوس عالمانې دي زویه. دا سلایي مشین یادوي. ښه الحمدلله دا صرف درته ښیم چې دې مور به خیر غوښته او د موږ په وجه باندې چې کوم دی نو دوی ته ډېر څه میلو شو. دا ونیسه مورې او دا م ونیسه. ښه د الله به خیر کړي. ښه وروره زه خو راځم روغ د 5 کالونه راځم، چا سړي ته به م راتلم. زما 4 لوڼه دي، دقه مې زوی دی، مشر زوی مې د مخکې نه روک شوی دی او شکر دی تا راله یو ځل 15,000 راکړي دي، بیا در راله 2,000 راکړي. تا په لوڼو باندې سبق وایي، هغه عالمې شوې شکر دی، هغه عالمې شوې شکر دی. او دلته کې اوس دا په ړومبي ځل رالم چې سره کې د ښه سودا راکړې، ښه په نرتوب دې راکړې ده، زما سره ډېره مرسته کړې ده. زما زوی لور په هسپتال کې وه، ته ولې په خپله راغلې وې، ته ولې په خپله راغلې وې وروره، تا زما لور هلته ولیدله، تا راله هسپتال کې دوایي م رااخېسته، تا ولې پیسې م راکړې او انشاءالله تا زه چېرته م تشه نه یم لېږلې، تشه تا نه یم لېږلې. کرۍ له دې پیسې راکړې دي، چینچې کې د را سره سودا ایښې ده. خدای له ډېر دغه درکړه، جون درکړه او خدای دې کامیاب کړه. چې څوک د پسې دروغ وایي یا الله ته په خپله توره والې کې اورې
ته په خپله توروله. نن زما ډېره مجبوري وه چې بېګا مونږ سپوره روټۍ خوړلې ده. مې کره غوړي نه وو، مې کره روژې نه وې، مې کره اوړه نه وو. اوړه نن سهار راغلې 3 ګوتې په خپله یې په دوکان کې راکړل چې ورته مې فریاد وکړو. او نن ما ورته زه نن هغه پسې ځم او کله مې زه به د خاوند کارت او دا کارت به مې تا سره پروت وي، ما له به هفته په هفته سودا راکوې او زه به تا له به زه خپل کور ویډې راوړم چې کله زه ماښام کښېنم او زه هغه درې له زه تشي رانباسم. زما خاوند دا اوس په 3مه روژه کال برابر شو. زما 4 جینکې دي او یو مې دقه زوی دی او دې ما له سکول نه راویسته. زه به له کیر پخوم، الوګان ولی شوم، دقه الوګان ولی شوم او هغه خرڅې ته د چپړو او د حالات ته وګورئ. اورې نو زه کباړ پرې راټولم، کباړ خرڅوي، بوجۍ شاته راړولي. نو دا زموږ حالات دی. صحیح دا واله ټولې روجې لپاره دا ټیم ګیم بس دی او دام واله. ښه ته کوم ځای؟ زه د کڼې ورنه بدرخان کلي کڼې ورنه. خاوند دې شته؟ خاوند مې آیس کې کاروبار نه کې، بس د شپې ټوله شپه وي او د ورځې ټوله ورځ وي دي. 3 بچې مې دي. خاوند دې آیس کې دا واله دام واله دی. تاسو د کوم ځای؟ کلیاسه. دا ونیسه. ښه وایه. موږ د مانځو نه راځو. دا 5م کال دی، اندرور مې راځي، زه هم راځم. تر لار سره کې مې له خانانو کار کوم. ما خاوند د دماغ بیمار دی. 2 بچې مې دي. 2 بچې 5م کال دی چې دلته راځي. هر څه درته میلاویږي. ګرانو کتونکو صرف درته دا ښیم کله مې اندرور راځي، کله زه راځم. اندرور ته دې بیل میلاویږي، تا ته بیل میلاویږي او خواښې ته دې بیل میلاویږي چې بیل یې داسې به صفا خبرې کوو. ښه صحیح ده. دا واله او دام واله. ښه دا دې خوښه دې خواته شه. ښه راشه دې خواته. کوم ځای ته؟ زه شرپا بدرخان کلي. پلار دې شته؟ پلار مې مړ دی، نن 3مه میاشت ده. پلار مې مور مې دت کړه. ښه د پلار دې 3مه میاشت ده. چې څومره خویندې؟ موږ سره 2 خویندې او 3 ورور. ښه چې څه وي دلته راځه. ښه الله به خیر کړي. ښه صحیح ده. دا واله راشه دې خوا. تاسو جي؟ د اجاباتو. اجاباتو عمرزو اجابات کونډې؟ سیم ځل دی. بس پروس کالم راغلی مې 2 ځله سودا مې وړې و سخت کالم راغلی. څو بچي دي؟ وره خیره سره ګټه وټه پکې یو هم نه واړه دي لا ټول واړه دي. واړه نه یو پکې یو پټي خري گزاره کوي او نور به لا ور دي سکولونه به مدرسې. دا واله ادم واله. تاسو جی؟ زه شینکې کورونه. خاوند دې شته؟ شته خو بیمار دی. څه بیمار دی؟ خپو نه راغلی بسکټ کې پروت دی. او بچې مې واړه دي. څو بچي دي؟ 15. نو ګټه وټه نه کوي بچي؟ نو واړه دي 2 جینکې دي، 3 لکان دي واړه. کور خپل دی؟ کور خپل. دا واله راشه بیا دې خواله. بیا وایي چې ماله چې کوم دی نو دغه دی او دام واله. ښه ځه صحیح ده. انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. ګرانو کتونکو دا ستاسو مرستې دي، ستاسو ملاتړ دی، ستاسو ملګرتیا ده. دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو ته چونکې هر سړی ضرورتمند دی. لکه دا یوه زنانه پکې راله وي خاوند مې خپې کار نه کوي، په کټ کې راته پروت دی، روژه ده. او چې دروغ وایي نو دا سیس په ارام دی. دا روژه چې کومه ده دا دوی غونډه لاړله. موږ چې د څه تپوس کوو ولې زه کونډو ته په دې توجه ورکوم چې لکه یو ماشومه پکې راغله، هغه ماشومه څه وایي چې زما 3 میاشتو شو پلار مې مړ دی، هېڅ څوک هم نشته. ما ورته بیا هم ووایي چې بیا هم راتلی شي نو کونډو ته موږ ډېره توجه ورکوو. موږ وایو چې حقدار ته رانصیب میلو شي، د شپې خوب هم راځي، خوشحاله مې یو. په دې باندې تعلق نه جوړو او نه په مخ مروت باندې. دا ښځه دا زنانه ده د 10 کالو راځي یا د 5 کالو راځي یا بله 8 کالو راځي بله 4 کالو راځي. اوس خو دوی په ما باندې پښتو نه کوي په دې راتلونکي الیکشن کې که نه. نو دا هغه خلک دي چې بس بیا به موږ څه تمه کوو. د دوی بیاړو څه شته دی. نو خو بهرحال موږ الله دپاره چې په خپل رب باندې ځان وبخو، ځان له آخرت ښه کړو، د هغې دپاره لګیا یو. انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو. مننه.